بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وهذه الحجج بجملتها تحتمل البيان وهذا باب البيان. وکشی خلاصہ د باب د بیان ورسی منگ ویلیو اول بحث کے تعریف د بیان کو بیان په لغت کی ظهور یا اظہار تویلے کیگی او په اصطلاح کی اظہار المراد للمخاطب یا ظهور المراد للمخاطب تویلے کیگی. متکلم ربازی کی اظہار د مراد کی مخاطب تا دیتا بیان وی. اول بحث کی درې اجزا یو دا شو. اول بحث کی دویم جز د بیان 15 اقسامو کم کم بیانی تقریر، بیانی تفسیر، بیانی تغییر، بیانی تبدیل، بیانی ضرورت وجه حسر مورل ویلی و. دویم بحث کی د بیانی تقریر تعریف کو او داغی مثال بیانو، داغی حکم بیانو. د بیانی تقریر مثال تعریف فهو توکید الکلام بما يقطع احتمال المجاز والخصوصی. دو اجزا دی پکی. بیان تقریر آغا بیان تویلے کیگی یو جز در اجزا جوڑو. توکید الکلامی چی کلام پکی مضبوط شی، کلام سڑے مضبوط کی وقت کی. دوا بما پدا سے طریقہ باندی کچری خاص وی احتمال د مجاز تی ختم کی و کام وی احتمال دا خاص طرح ختم کی. بما يقطع احتمال المجازی او الخصوص. بیدیر بار دویم نمبر مثال نو مثالی ولا طائرین خاص تی احتمال دا مجاز پکیو نو یطیرو دا بیان دے دیتی احتمال دا مجاز لرے کو. ڈاگی تی نه دے مراد بلکہ مرغی مراد دا. او کام وی فسجد الملائکتو کی ریش خاص مراد وی وَيْكُلُّهُمْ دا بیان دے دیتی احتمال دو خصوص ختم کو. بیدیر پر حکم نو بیانی تقریر موصولنم سیوی مفصولنم سیوی خبر ختم. بیدریم جز کی دریم بحث کی دا بیانی تفسیر تعریف مثال و حکمو. دا بیانی تفسیر تعریف فهو ما یو جز دا اغا بیان تویلے کیگی اذا کان اللفظ غیر مکشوف المراد کلچ لفظ دا سیوی چی مراد واضح نوی فکشفه ببیانه نبا بیان سر دا غی مراد واضح کی. دا اغا بیان تویلے کیگی چی کل لفظ دا سی لفظ وی چی مرادی نی ظاہر او پا بیان سر دا غی مراد واضح کی ظاہر کی. تعریف وشو. بیر دیر بار مثال نو چې مجمل لفظ وی مخکې بیان شوی د مجمل یا مشترک لفظ وی او مجمل قطعا د مجمل بیان وکی یا مشترک کی و معنی قطعی تور واخلی نو بدی وقت کې وتا بیانی تفسیر ویلې کیږي. او که د مجمل بیان قطعی ونشي او یا د مشترک بیان قطعی ونشي به هوته مؤول ویلې کیږي، به هوته مفسر بیانی تفسیر نه ویلې کیږي. بهرحال کله چې د مجمل بیان وشي په بیان قطعی سره نو په دې وخت کې ته بیان تفسیر وای. او مثلا زوی ما چې په ما باندې د زر دی اوس دا مجمل له روپۍ دا بسی وای ما نخبل مې ویل قطعی ته ور روپۍ مراد شي نو په دې صورت کې وس بیان تفسیر شو. دغه شان مشترک عین نو ما در ټول احتمال بکی دی لکه عین نه مراد زما کشته ده یدی سی وین نه مراد زما چینا ده چینا روز دا بیانی تفسیر شو. حکم د دې دریم جز دا موصولنم صحیح کیږي مفصولنم صحیح کیږي وشو کنه. څلورم نمبر بحث بیانی تغییر کی به تعریف کو مثال به بیانو حکم به بیانو او دو درې اختلافی مسائل دی دغه بیان بکو. څلور اجزا دی کی کنه. تعریف سره بیانی تغییر هو ان يتغیر ببیانه معنی کلامه. دغه بیان تویلې کیږي چې په بیان سره د کلام معنی متغیر شي. مثالونه کې واضح شي چې په بیان سره د کلام معنی څنګه متغیر کیږي. تاسو راځئ کنه. مثلا یو سره خزی ته وي انت طالق انت طلاقی
نو معنی دار فی الحال طلاق ده ورپسې وای ان دخلت الدار متصلی وای نو معنی د کلام متغیر شول چې فی الحال نه د طلاق چې کله کور ته داخله شي اله له علی 1000 لان کی بما 100 روپۍ پوری دي معنی دا د 100 روپۍ په لازم شوی ورپسې وای الا 100 سلنا نو سی معنی بدل شو 100 روپۍ نه نو سو لازم شو بهرحال دا تعریف شو د بیانی تغییر د پاره به د بیانی تغییر د پاره دو مثالونه دي ما بیان مکړه استثنائی مثال دی او تعلیقی مثال دی انت طالق یومان لري ان دخلت الدار تعلیق دی معنی بدل کړه تعلیق چې دی د کلام معلق یعنی شرط د مشروط معنی بدل کی د شرط پر چې مشروط شرط ګرځي تعلیق چې د معلق کلام د تعلیق نه مخ کې کوم معنی واغه ولا بدل هم دغه شان استثناء چې دا مستثنى منه معنی بدل کی جان القوم فرفر تداخل الا زید سره زید بار کو معنی بدل کړه لو علی 1000 زر تداخل الا 100 زر ندی مراد حکم دریم جز حکم د بیان تغییر دار چې دا موصولا صحیح کیږي او مفصولا نه صحیح کیږي دا مشهور د جمهور رائے ده بدري تقریبا درې اختلافي مسائل دي کنه اشمار به نو په دغه مسایلو کې اوله مسله اختلافي کله چې عام کې تخصیص کیږي نو دا موصولا مفصولا دواړه صحیح ده کنه صرف موصولا صحیح ده منګه حناف وایو چې کله ته تخصیص کې بام کې نو دا موصولا صحیح کیږي مفصولا نه صحیح کیږي امام شافعی رحمه الله وایي موصولا هم صحیح کیږي مفصولا هم صحیح کیږي او بنیاد د اختلاف دا دی چې د تخصیص کول بیان تغییر دی کنه بیان تقریر دی نو موږ حناف وایو بیان تغییر دی ځکه عام قبل التخصیص شي قطعي وي او تخصیص پکې وکړي نو به ځونی جوړیږي نو تغییر پکې راځي لہذا بیان تغییر حکم به جاری کو موصولا به صحیح کیږي مفصولا به نه امام شافعی رحمه الله وایي عام چې د تخصیص نه مخکې ځونی او تخصیص نه بسم ځونی نو که تخصیص کې د بیان تغییر نه کہتا اصل کی تقریر کې ځونی جوړه او بیان تقریر خو موصولا او مفصولا دواړه صحیح دي لہذا زموږ علما فرمایي یو سړی بل د ګوتمې د پاره وصیت وکي چې زما د ګوتما د زید د عام د دوړو ته شامل دي په منزلت د عام دي کړه تم غمی تم او به بسی وای غمه د عمر نو منګ وایو که موصولا نی وای نو غمه به د دوړو شریک وي پدې پیږي کنه او اچھا جی که موصولا نی وای نبه به د غمه د امر وي دویم وي په دې وخت کې به دا تخصیص شي موصولا صحیح دی او که مفصولا نی وای ګوتمه می د زید بیت وخت پس غب شپ ولګي به رستو وي غمه د عمر نو اوس دا بیان تغییر نه دی بلکې معارضه ده هغه مې یو بیر یو ثابت کړو بل بیر بل تلیازه سبب کو تقسیم بو ځکه عام موږ وي قتی دی او خاصم قتی دی دوړ له یو شان حکم ورکو نو دا غمه به تقسیم کو یو مسله اختلافي دویمه اختلافي مسله برګوري علماء اختلاف کړي په کیفیت د عمل له استثناء کی ایضا زمنګ د احناف را ادا د وی استثناء څه کردار ادا کوي نو موږ وایو استثناء چې دا بقدر المستثنانا څنګه حکم د مستثنا منه من کوي دغه شانتي کلام هم من کوي له علی 1000 الا 100 موږ حناف وایو څنګه چې 100 حکم نه ده شامل چې هغه د زید په ما باندې راغله دغه شان ګویا د میو تر سره کلام نه شامل او د سی ویل چې د په ما باندې نه وسول وي داري کې د سی ویل جان القوم کی الا زیدن کې څنګه د مجیت نسبت دا زید ته نه دغه شان ګویا تکلم کې زید نه دي او شوافی وینا استثناء تغییر راولي صرف په حکم کې حکم د مستثنا منه مستثنا ته نه شامل نور تکلم ورته شاملي او حکم ولی نه شامل معارضه پکې راشي
مستثنا استثناء نه مخکې حکم شامل او استثناء نه پس وینا معارضه ده لہذا حکم په شک نه ثابتېږي او ته شامل نشو له د دې سلی په ما باندې 100 روپۍ دي دلته 0 واړه رالي الا مئکی معارضه د سل نه دي نسلو په باره کې او پیرویل دي تکلم به وشو بره پیرویل نه دي نو ته معارضه رااله او په شکونو باندې به څه نه ثابتېږي لہذا نه وسو شي اما وایو کلام دې سره تر سره شامل نه د دې لپاره یو نظیرم بیان کړی لکه تعلیق کې دا مسله تیر شوی و معلق موجوه فاسده وکي امام شافعي رحمه الله وایي کله چې شرط ولګي شرط چې د اثر په حکم کې کوي نه په سبب کې سبب فی الحال موجود وي صرف حکم مؤخر کوي او دلتم استثناء اثر صرف حکم کې کوي نه په کلام او موږ وایو شرط اثر په سبب کې کوي حکم دواړو کې کوي ځکه سبب چې نه حکم هم نه څنګه چې دغه شرط استثناء چې د اثر په حکم او کلام دواړو کې مخکې ځکه به یو تفریق کړی دا نبی صلی الله علیه وسلم چې فرمایي لا تبيع الدرهم بالدرهم ولا الصاع لا تبيع الطعام بالطعام الا سواء بسواء توجه جی ما تستویلو دلته د مستثنا منقطع د متصل نه جوړیږي متصل جوړېدو د بار شوافی په مستثنا کې تغییر کوي لا تبيع الطعام بالطعام الا طعاما سواء بسواء او موږ حنفي مستثنا منه کې کو لا تبيع الطعام بالطعام في الاحوال كلها الا في حاله سواء الا سواء بسواء دا یو حالت ده بهرحال وقت کې دیکھا امام شافعي رحمه الله فرمای لا تبيع الطعام بالطعام کی دا نه چې دا مطلق طعام ته شامل ده کم چې تحت الوزن راضی کنا نصف سوا یا دا غي نزيد او کم چې نه راضی ټوله ته نه شامل شول لکه طعام به طعام نه خرڅه نه برابر نه کمې زیته سره الا سواء بسواء دلته استثناء وشوله او استثناء صرف د حالت وشوله ځکه سوا خو حالت دی دا شی تعویږي دا موږ ته ځان نه ټینګي سي حساب کتاب دی الله دې خیر وکي اوس میګونه مرته نه ټینګيږي نو نور څه براته څه ټینګ شي شیخ ګوري چې موږ ته ټینګي دی شي ورحال وخت شي وتا میګ یادو مالکا کوم ځای ته ورسېدو اچھا امام شافعي رحمه الله وی لا تبيع الطعام بالطعام دا قلیل کثیر ټولو ته شامل دی الا سوا معارضه صرف د حالت راغلی دا سوا حالت دی حالت نصف سوا یا د دینه بره کی ولاندې کی نشرات للی نسیم ویلو کنه حالتونه ټول څو دي درې دي کنه خو بار کم مجازفه مساوات او مفاضله دا درې وړ حالتونه دا نصف سوا یا د غینه بره کی راځي لاندې کی ناراضي امام شافعي رحم الله ویلا تبيع الطعام بالطعام عامو ټول ته شاملو حالت کې نصف سوا نزيت نصف سوا یا د غینه زيت یعنی په حالاتو کې راتللو او که د غینه کم نه راتلو ټول حرام موږ ویل شپږ شي نه حرام کړل تاسو ذهن کې شپږم پکې جوړ کړیو کنه شپږ کم حرام شو درې د نصف سوا او د غینه بره مجازفه مفاضله او مساوات هغه حرام او درې د دین لاندې شپږ وړه حرام الا سواء بسواء کې سره بیا حالت مستثنا کو معارضه را یو جایز ده کم یو چې هغه حالت وی یعنی نصف سوا یا د غینه زیت وی او مساوي وی پاتې شول د نصف سوا نه کم مطلقاً حرام پاتې شو درې واړه او د نصف سوا نه بره کم مفاضله او مجازفه حرام پاتې شو او موږ حنف وایو نه جی اصل کې دا صدر کلام چې مستثنا منه دا نصف سوا د لاندې چې څوک راځي هغه او د هغې نه کم چې هغه داسې نه ده چې دواړو ته شامل دی بلکې صدر کلام حالاتو ته شامل دی او حالات څو دي درې مفاضله مجازفه مساوات او حالات نصف سوا او د هغې نه به بره کی نو صدر کلام صرف دغه درې حالاتو ته شامل دی نو دغه درې جایز نه دي بیا وروسته وایي یو پکې جایز دی سوا بسوا نو دوه پاتې شولو ناجایزه مفاضله مجازفه کمې زیته معلوم وي او مجازفه چې کمې زیته نه معلوم اٹکل وي پاتې شول نصف سوان لاندې کم چې د حالت کې ناراضي هغه کې صدر کلام څه تعارض نه دی کړی
هغه هم نه دی ادر سره کلام شامل نه دی لہذا اصل باشیاو کې حلت دی نو هغه حلال شو وما داست ویلو علامه شامی بیرت کړی دی ښا لکه څنګه چې نور انور قیاس کې دي چې یو موټی به دو موټی جایز دی وای د سینه ده نن سبا تل شته یو موټی به دو موټوم جایز نه دی بهرحال امام شافعی رحم الله وی فبقي عاما فيما وراءه صرف یو صورت تبار شو سوا به سوا داغه پس داغه غیر په صدر کلام په ټولو کې عام دی امون وای نه استثناء د حال دا نو صدر کلام عام او احوال ته استثناء کې ته حالت را بار کو نو دا صرف مقدار ته شامل شو کا غیر مقدار په صدر کلام کې سره بیزمن اصحابو توجه جی دلیل نیولې دی د الله پاک د کلام نا فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما نو موږ حناف یو وخت شي وتا د 50 چې د تعرض د الف سره رااله کلام نم 50 کټ شو او د حکم نم کټ شو دا سینه د چې صرف حکم نه کټ شو کلام موجود دی نو کده حکم نه کټ شو کلام موجود وي معنا بدای شي چې الف سنه کلام به ضرور شي او حکم به څو ته شامل شي 9.5 تا ذکر بعد الف شي مراد به 9.5 او دا نه حقيقي معنی دا نه مجازي معنی دا من وایو چې بي الا 50 تعرض د حکم او د کلام دواړو سره رااله گویا چې داری کې 9.5 ویل او 9.5 مراد دي ورحال دا دویم اختلافي مسله وا دریم جز هم بدی بلکې دا موږ پنځم جز بیان کړو کنه چې استثناء دوه قسم دي یو ته متصل وي او یو ته منقطع متصل چاته وي چې مستثنا د مستثنا منه نروتی ځکه داخله پکې ځکه داغه د جنس نه او منقطع چاته وي چې مستثنا د مستثنا منه نه روتی ولی داخله پکې نه داخله ولی نه جنس نه نو دا اثر نو کلام وی ښا خجی څو مباحث شو څلور پنځم بحث د بیان ضرورت تعریف بکو او دغه څلور اقسام دي دغه بیان بکو نووري ولې بیان ضرورت هغه بیان چې د وجه د ضرورت نه لغوي معنی هم دغه شوله اصطلاحي تعریفي فهو نوع بیان يقع بما لم يوضع له دا هغه بیان فهو بیان ضرورت چې نوع بیان دا د بیان هغه نوع ته ویل کیږي یو جز چې بداسي چا باندې بیان وشي چې هغه د بیان د پاره نوی وضع شوی یعنی سکوت دا د بیان هغه نوع ده چې بداسي چا باندې یعنی په سکوت باندې بیان وشي داسي چا سکوت چې هغه د بیان د پاره نه وضع شوی سکوت د بیان د پاره وضع شوی څه نه دی به دې څلور اقسام دي باقي کې اول نمبر ما هو فی معنی المنطوق دا غ بیان دی چې وی بیانی ضرورت بیان وی په سکوت باندې خو معنی د منطوق وی د دې لپاره مثال الله په قران کې فرمایي وورثه ابواه یو سړی وفات شي او مور بلاری وارثان پاتې شي او به ورپسې وی فلی امه الثلث مور ته ثلث ملاویږي نو باقی دو ثلث به چا شي د پلار دلته سکوت د دانی دی ویلی چې باقی دو ثلث د پلار خدا په حکم د بیان کې دی دا سکوت په منزلت د بیان دی خدا بیان صرف سکوت نه کړي اور سره صدر کلام هم کړي ځکه صدر کلام اشتراک ثابت کو وورثه ابواه نو دلته سکوت دته نوم ورکړل شو ما هو فی معنی المنطوق ځکه ما هو بمعنی المنطوق نوم ورکړو چې دلته صرف سکوت بیان نه کوي صدر کلام کوم چې منطوق دی هغه ور سره کوي ورسېدل رجی دویم نمبر ما يثبت بدلاله حال المتكلم هغه بیان ضرورت دی چې هغه ثابت وي د وجه د دلالت د حال د متکلم د حال د دلالت په وجه هغه بیان ثابت وي سکوت بیان جوړ شوی مثالی حدیث تقریر نبی علیہ السلام یو صحابی ویني یو کار کوي یو منې نه کی نو متکلم حالت د نبی علیہ السلام حالت د حالت چې دا پیغمبر دی وڅنه وي دا سکوت دلیل به خبره دی چې دا کار جایز دی رسی بدی همدغه شان
سکوت د صحابه او د تقویم د منفعت د بدن فی ولد المغرور کې دا مثلا کړی و یو زنانه چې هغه شادي شوده یو چاته وای ما سره نکاح وکړه غیر شادي شوده ما یا وینځ یو چاته دوکور کې ز آزاد ما سره نکاح وکړه حدیث کې واقع هم د غشان راغلی ښه نو هغه وینځ د چاو او چاته ویل بل قوم کې چاته چې ز آزاد ما سره نکاح وکړه نکاح ور سره وکړه برحال مغرور تعریف داده دا اول ما د مغرور تعریف وکړو چې شادي شوده خزه ورته وای ز غیر شادي شوده ما سره واده وکا وینځ ورته وای ز آزاد ما سره واده وکړ ته مغرور وای واقع دا څه شوی و یو دیو سړي وینځ وا بل قوم تلاړه او بل تی ویل ما سره واده وکا ز آزاد واده وکړلو پیدا غینه بچی پیدا شو به مولا ته پته ولګیدله مولا عمر رضی الله عنه ته مسله وړاندې کړله هغه فیصله دا وکړه چې د وینځ دای غلام مولا ته ورکړه او د ویل دي کوم بچی چې پیدا شوی اخو د مور تابع اخو د وینځي د مولا ګرځي خدل ته ویل چې نه پلار ته ویل دي بچو قیمت کچره دا غلامان وې څومره قیمت جوړیږي دا قیمت رواله مولا ته ولا ورکه او بچی ستادي آزاد دي اصل نه پات شلو کوم فائدې د بچونه کوم فائدې ول د مور نه خستې داغي بیان صاحب ونه کړو سکوت وکړو او دلته محل د بیان وکا نو د متکلم حالت دا وی چې دی د پاره زمان نشته منفعت د پاره زمان نشته کوي نو مقرر کړی به کنه نو موږ مادم د 66 نمبر 67 نمبر شرع مجلد کې لا ينسب الى الساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجه بيان خجدا مشو دریم نمبر ما يثبت ضروره دفع الغرور دا هغه بیان دی چې ثابتېږي د دفع کولو د دوکې د ضرورت په وجه د دوکې د دفع د ضرورت په وجه هغه ثابتېږي چې دوکه دفع شي نو سکوت چې په منزلې د بیان ګرځي د هغې دپاره مثال لکه شفیع چې دی مولوي صاحب که دا سکوت وکړي نو د دا سکوت دا بیان د دې خبره دی چې زه شفا نه کوم او غلام خستل خرڅول کوي او مولا اینی څه نه وایي نو سکوت د مولا دا بیان د دې خبره دی چې د تمې د خرڅ او د یعنی د تجارت اجازه ده دا غلام موزون ګرځیدل الګ به خبره ویږي کنه ولی کچری دا منګ سکوت منګ بیان نکو نو مشتری ته د شفیع په مسله کې دوکا ده او دغه شان د غلام سره څوک به شراکه یو ته دوکا ده څو شو درې څلورم نمبر ما يثبت بضرورت کثرت الكلام هغه بیان سکوتی بیان ضرورت چې هغه ثابتېږي د کثرت کلام د ضرورت په وجه څه مطلب کلام ډیر استعماليږي نو دا هغه په وجه یو لفظ په کلام کې ذکر نه کی سکوت ته وکي هغه زیات استعماليږي که سکوت وکي بیان کیږي نو سکوت په منزلت د چا شو بیان شو یو مقصد بګی دی چې دا بیان ډیر استعماليږي نو کمنګي اوس باقاعده دا لفظ ډیر استعماليږي کمنګي ذکر کو کلام وکديږي نو سکوت بتیو کو اسم ډیر استعماليږي دا ډیر استعمالي بیان د خپل کوي کمنګ سکوت هم وکړو لکه یو سړی وای نو دی وجه موږ حناف وایو ان العطف جعل بیانا للمئه کما ده دا سی وایو چې په موزونی مکیلی او معدودی اشیاء کې معطوف چې کنه دا بیان د معطوف علیه کوي نو معطوف علیه کې سکوت وی هو معطوف بیان کې بزول قرینه ده یو سړی وای د پلان کې بما باندې له علیه 100 ودرهم انداز موږ نن هدايه کې سبق ده له علیه 100 ودرهم نو دا 100 څه دي درهم دي نه دي نه سکوت شوه ده خدلته کثرت کلام چره یعنی کلام کثیر د غشان استعماليږي چې کوم معطوف کیا معطوف علیه کې وي بس سکوت وکي خپل کې بیان کیږي چې لکه ماغه ده خدا به کوم شي کې چې استعمال ډیر کیږي هغه څوک هغه مکری موزونی او محدودی دي کم شي چې بزمه ډیر ثابتيږي هغه شی دی اوس په کپړو کې کوي له علی 100 وثوب نو به صرف یو کپڑا دا د سلو بیان به وي وکا یا شفیع صاحب دواړو کې د غشان وي په خبره پیګو کنه وجه سره کپڑے بزمه نه ثابتيږي نو او صرف په یو صورت کې بزمه ثابتيږي کم دی بیا سلام دا
او دا نور چې کوم یاد کړه هغه غنو اسبابونه په ذمہ ثابتېږي نو کوم شي چې د غنو اسباب په وجه په ذمہ ثابتېږي نو هغه کې کثرت کلام دی نو التوا معطوف د معطوف علی بیان کوي کوم د کې چې نو به نه کوي دا مسلم وشو لکنه واما بیان التبديل ثم مباحث وشو پنځه